أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمونږ یو څو ملګري وایي چې سوره فاتحه چې ده نو دا صحیح کلیر نه ده، دوباره دا مونږ ته ووایه که نه. ښه نو دوباره ووایه ورته. مخکې ته دا چې الله رب العالمین وایي که نه خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، هغه تاسو کې بهترین شخص هغه دی چې هغه مطلب قرآن ووایي او بل ته لکه وښایي که نه، په خپله هم زده کړي او بل ته وښایي. نو بس کوم یو کس چې لکه د علم حاصلولو دپاره د کور نه بهر وځي په دې نیت باندې چې د الله مطلب علم چې دی نو هغه حاصل کړي یا مطلب بل ته ورکړي، مطلب د الله کلمه چې ده نو هغه اوچته کړي که نه. نو بس په دغې جدوجهد کې دغې کوشش کې چې انسان له مرګ راشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به هغه زما مطلب د هغه زما په منځ کې صرف د یو درجې فرق به وي. سبحان الله. الله رب العالمین دې په ټولو باندې خپل خاص رحم و کرم وکړي، سره زموږ اولاد زموږ نسل آمین ثم آمین یا رب العالمین. علامه اقبال رحمت الله هغه فرمایي که نه چې په دنیا کې لکه د ټولو نه مظلومه کتاب چې دی که نه هغه قرآن پاک دی. لکه بغیر لکه پوهېدو نه لکه انسان هغه راوالي ووایي. د دنیا یو کتاب داسې نه دی چې خلک لکه بغیر پوهېدو نه راوالي ووایي، داسې څه دغه کتاب شته چې انسان دې هسې راوالي ووایي دی، خو یو واحد دا قرآن پاک دی چې هغه لکه بغیر بس لکه پوهېدو باندې انسان چې دی نو هغه لکه د هغې دغه شروع کړي. مطلب د دنیا یو کتاب هم داسې نشته دی که نه چې لکه بغیر سمجېدو لکه پوهېدو نه چې دی نو هغه انسان هغه ووایي که نه. بس لکه په خپله مطلب اندازه ولګوئ چې بس موږ له د خپل لکه چا رشته دارانو څه دوستانو که نه ردي موږ له د هغې د طرفه موږ ته څه لیټر وغیره راشي او هغه په بل ژبه کې لیکلی شوي که نه، نو ولې موږ به هغه راواخلو او کې به یې کړو، سنبال به یې کړو چې لکه موږ پرې نه پوهېږو. خامخا موږ له به هغې پورې خوب نه راځي تر څو موږ هغه خط پړاو کړي نه وي. موږ به یې داسې کس پسې وړو چې مطلب په هغه ژبه باندې پوهېږي او موږ په دې خط باندې پوهېږي. نو بس زموږ خویندو چې د قرآن پاک چې دی نو دا د الله رب العالمین د طرفه لکه خپل بندګانو ته زموږ دپاره یو خط دی او زموږ له دې سره داسې سلوک دی چې موږ مطلب ښه آرام سره موږ اوده شو او مطلب قرآن پاک مطلب موږ بغیر سوچ سمجھے هغه قرآن پاک ووایو او ښه د مزې موږ اوده شو که نه. بس موږ وایو چې بس موږ له دې حق ادا کړلو. نو بس زموږ دپاره دا ډېره خوش قسمتۍ خبره ده چې زموږ ذهن کې دا خیال راشي او موږ قرآن پاک راوالو او خپل کوشش وکړو چې لکه موږ مطلب په دې باندې پوه شو که نه چې الله رب العالمین موږ ته څه ویلي دي قرآن پاک کې. او الله رب العالمین لکه ویلي دي په قرآن پاک کې ویلي دي سوره قمر کې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چې مونږ الله رب العالمین وایي چې قرآن پاک چې دی دا مطلب نصیحت دی، دا مونږ مطلب آسان الفاظو کې جوړ کړی دی چې څوک هم ردې نه مطلب نصیحت حاصلول غواړي نو حاصلولی شي. مطلب په قرآن کې هېڅ ګران دغه نشته دی. الله رب العالمین خو انسان چې بس راوالي یو پیره شروع کړي که نه نو قرآن پاک کې هېڅ هم ګران نشته دی، بس دا موږ ځان ته په خپله ګران کړی دی که نه. بس شروع کړو. الفاتحه سوره فاتحه که نه دا د قرآن پاک یو مختصر سورتونو کې دی.
فاتحه هغه ته وایي لکه فاتحه مطلب افتتاح کول، شروعات کول. څنګه چې لکه د یو کتاب مونږ سره شروع کوو کنه دغه شانته کې لکه افتتاح کوو مونږ د قرآن افتتاح چې ده هغه د سوره فاتحه نه کیږي. سوره فاتحه باندې قرآن پاک شروع کیږي، نو ردی وجه باندې ردی نوم دی الفاتحه، سوره فاتحه. ردی کې پوره 9 آیتونه دي او دا مطلب د سورت چې دی دا به قرآن عظیم ترین سورتونه کې دی. دې سورت ته سوره هم ویل کیږي. خو په عربی کې وایي مور ته. نو او مطلب دا د سوره فاتحه چې ده نو دا د پوره قرآن پاک مطلب جړ دی. پوره قرآن پاک چې دی کنه دا د سوره فاتحه نه ودی. سوره فاتحه نچوړ چې دی کنه دا پوره قرآن پاک دی. نو دیتا الکافی هم ویل کیږي کفایت کولو والا. سوره شفا ورته هم وایي کنه لکه د هر مرض شفا ده پکې، چا روحاني بدني اخلاقي هر قسم مرضی د هغې شفا ده پکې. مطلب یو مکمل صورت چې دی نو دا په نبی علیه السلام باندې نازل شوی سوره فاتحه. مطلب دا مکمل یو ځای نازل شوی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې. په سوره دغه کې دا سوره هجر کې د دې صورت په باره کې فرمایي کنه چې الله رب العالمین فرمایي ولقد آتیناک او یقینا تر کړی دی موږ تا ته سبع من المثانی و آیاتونه کنه. مثانی بار بار لوستلو ته وایي، بار بار دوهرا وهلو ته وایي. والقرآن العظیم او ډیر لکه عظیم قرآن دی، عظمت والا قرآن دی. دا مطلب دعا ده. سوره فاتحه مطلب دا یو دعا ده او بار بار لوستلو والا دی. لکه دیتا دغه هم ویل کیږي سوره صلات ورته هم ویل کیږي. مطلب الله رب العالمین فرمایي کنه چې کله هم مطلب ماته حاضرې کوي کنه لکه مونږ کې کنه چې حاضرې کوي نو دا دعا کوي مطلب سوره فاتحه وایي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لکه په کم مونږ کې لکه سوره فاتحه نه نو هغه مونږ چې دی نو هغه مطلب مکمل نه لکه نه قبليږي. هغه مونږ یو قسم د فرض دی پکې. یو حدیث دی کنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم کس لکه په مونږ کې سوره فاتحه نه وي نو دا هغه مونږ نشولو. حدیث قدسی ده چې دې صورت ته سوره صلا هم ویل کیږي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي چې مطلب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې الله رب العالمین وایي چې مونږ چې د سوره فاتحه چې ده کنه دا لکه د بنده او زما په منځ کې لکه نیم نیم تقسیم شوی دی. د شروع والا کم 3 آیتونه چې دي نو هغه مطلب الله رب العالمین د پاره شروع والا 3 آیتونه چې دي نو الله رب العالمین د پاره دي. او اخیرنی کم 3 آیتونه چې دي کنه اهدنا الصراط المستقیم نه والا نو هغه الله رب العالمین وایي چې هغه زما د بنده د پاره دي. او په منځ کې چې کم آیت دی ایاک نعبد و ایاک نستعین الله رب العالمین وایي چې دا زما او زما د بنده په منځ کې لکه مشترکه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناه غواړم مطلب دا بدلې دی د تعویذ نه پناه ورکولو والا کنه. پناه غواړم د چا نه؟ بالله د الله په مدد سره. الشیطان د شیطان، الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه لکه لعنت چې پې کړی شوی کنه. انسان مطلب پناه غواړي چې کله هغه مطلب
د دشمن یری کنه انسان د کلم د دشمن یری نو هغه خدای دشمن نه پناه غواړي. نو دغه شان لکه شیطان چې دی نه دا خو په دې دنیا کې زموږ دشمن دی او مونږ چې هر ښه کار شروع کوو نو شیطان پکې خامخا لکه انسان لمسوي. نو دغه شانته کې مونږ چې لکه شروعات کوو که د هر څه شروعات کوو دنیا کې هر قسم کار شروعات کوو نو مخکې ته بسم الله ویل پکار ده. بسم الله مطلب ځکه ویل پکار ده چې ګوره مونږ بسم الله ووایو او هغه مونږ په شعور کې ووایو. لکه یو خو مونږ عادتاً وایو کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا خو اصل عادتاً چلو خو چې انسان شعور کې لکه ذهن کې دا یي چې لکه ما دا ووایي چې زه پناه غواړم د شیطان نه لکه پناه غواړم په مدد د الله سره. نو هغه لکه د انسان او د ضمیر په منځ کې جګړه شروع شي کنه که انسان چره هغه کار کوي مطلب هغه کې څه غلط تغي نو انسان وی چې ما خو دې مخ کې بسم الله وختي د الله مطلب شروعات مې د الله د نوم نه کړی دي کنه نو هغه مطلب هغه بیا کوشش کوي چې لکه هغه یا خو هغه کار پریدي او یا کوشش کوي چې لکه داغه نه پکې څه غلط تغونه شي او چې غلط کار باندې بسم الله وای نو هغه په خپل لکه وای چې لکه ګوره ما په نوم د الله غسته د شروعات مې د الله د دغه نه کړی دی او د شیطان نه مې پناه غوښتې ده نو زه څنګه دا غلط کار وکم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نامه چې رحمان او رحیم دی. خالق څنګه مونږه فرض کوس مونږه ځان ته مطلب ټي وي کې ځان ته څه لګول غواړو کنه نو مونږ ریموټ راواخلو په لاس کې نو مونږ اول مطلب بسم الله وایو کنه وای بسم الله الرحمن الرحیم. نو بیا خو لکه عادتاً چې نوې په شعور کې چې وایي بسم الله الرحمن الرحیم نو خامخا به انسان وي لکه چې یو خو هغه عادتاً یا خو ما وایي کنه یو چې د زړه نو لکه وایي شعور کې دماغ نو وایي کنه چې بسم الله الرحمن الرحیم نو هغه لکه کوشش وکړي چې داسې چینل په نه لګي چې هغه مطلب هغه د پای کې ګناهي نو کوشش وکړي چې ښه چینل به لګي د فضولیات نو د الله د ناراضګۍ نه به ځان بچ کړي. د دې تسوي د اسلامي تهذیب وایي کنه لکه د شعور سره لکه بسم الله ویل شولا. ها الحمد ټول ثنا صفت چي دي الحمد د الله شکر کې لکه د سیمې شي چې د الله شکر دی یا ټول تعریفونه چې دي نو هغه د الله رب العالمین دي. الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین چې د ټول عالمینو رب دی. ګوره بس چې لکه د کې یو قسم نه طریقه خای مونږ ته کنه چې لکه ګوره اول مطلب د الله رب العالمین نه چې خلک غواړي ګوره اول د الله رب العالمین تعریف وشي کنه بیا د الله رب العالمین لکه مونږ خوبیان بیان کو کنه بڑای مونږ دې بیان کو نو دا غي نه پس بیا مونږ مطلب خپل دعاګانې الله رب العالمین ته پېښ کوو کنه خپل حاجتونه وته دغه کو چې الله رب العالمین زما د حاجتونه پوره کړي. نو لکه په ورځ کې چې مونږ څومره هم رکعات مونږ نه کوو نو پاغه کې به لکه الحمدلله رب العالمین مونږ به څومره ډېر پیری بونګ وایو کنه کدا مونږ لکه د شعور سره وایو نو د الله رب العالمین خو دومره ډېر نعمتونه دي زموږ سره کنه چې هغه مونږ شمارل نه شو. مونږ ته په خپل پته نشته چې لکه داس لکه څومره ډېر نعمتونه دي چې مونږ رايادو ځان د مونږ هغه ټیم بوم زمونږ لکه دغه شي کنه دراصل نصیحت چې دی نو نصیحتن د مطلب دراصل د الله نعمتونه دومره ډېر دي کنه چې مونږ صرف الحمدلله وایو نو ولې مونږ به د دې سره د الله حق ادا کوو. دومره ډېر نعمتونه الله رب العالمین مونږ له راکړي دي.
مطلب مال، اولاد، مرتبه کنه د سټیټس وغیرہ دا ټول مطلب الله مونږ وی چې دا د الله رب العالمین مونږ خو چې ودرګو بجانې ما ځواني مونږ وی چې الله رب العالمین لکه مونږ تر خپل د مال او بچو ته لکه پور مور او دې شیزونو ته زمونږ دغه لاړ شي که نه چې لکه دا د الله رب العالمین په موږ باندې نعمتونه دي. خو که مونږ شعور نه لکه کار واخلو د دماغو نه سوچ وکړو نو دا د الله رب العالمین نعمتونه نه دي، دا لکه د الله د طرفه یو فتنه ده، ازمایش دی. د دې په ذریعه باندې الله رب العالمین مونږ ازمایي. دا نعمتونه خو نه دي، دا خو د الله رب العالمین د طرفه یو امتحان دی، یو پیپر دی چې الله رب العالمین مونږ له راکړی دی، مونږ هغه حل کوو. نعمتونه خو هغه دي لکه په سوره رحمان کې چې الله رب العالمین فرمایلی دي که نه، او بار بار لکه دغه راځي چې فبأي آلاء ربکما تکذبان، لکه څومره هم چې نعمتونه دي نو هغه لکه هغه هغې کې لکه مونږ دنیاوي کم دغه چې دنیاوي دغه کې استعمالو، مطلب د زندګۍ معیار هم پې جوړ کړی دی که نه. نو نن سبا وګورئ که نه د ټولو نه مطلب اولاد او مال چې دی که نه دا د ټولو غټه فتنه ده. هر کور کې لکه مور او پلار چې دی هغه د مور او پلار دی او که هر څوک دی که نه دغه مال په ذریعه باندې او اولاد په ذریعه باندې چې الله یې کله ورکوي او کله اخلي، چاله یې ورکوي او د چا نه یې اخلي که نه. بس الرحمن الرحیم چې رحمان دی او مطلب ډېر مهربانه دی او خاص مهربانه دی که نه. لکه ډېر مهربانه دی چې الله رب العالمین په هر چا باندې مهربانه دی، په دنیا کې که هغه کافران دي که مسلمانان دي که هر څه دي، الله رب العالمین په هر چا باندې مهربانه دی او خاص مهربانه دي چې قیامت په ورځ لکه الله رب العالمین چې دی نو هغه صرف په مؤمنانو باندې مهربانه دی. د قیامت په ورځ به لکه صرف د الله رب العالمین رحم و کرم چې هغه به صرف مؤمنانو دپاره وي. مالک یوم الدین، مالک د ورځې د قیامت دی. لکه مخکې به راشي دا که نه واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا ولا که نه دا به مخکې به راشي لکه چې ویریږئ د هغې ورځ نه چې مطلب هېڅوک به د یو بل هېڅ په کار نه راځي، نه به لکه د چا سفارش قبلیږي، نه به څوک څه بدله ورلی شي، نه به پیسې میسې په کار راځي، سفارش هېڅ به هم په کار نه راځي. لکه ډېره سخته ورځ به وي هغه د قیامت ورځ که نه. نو د هغې باچا به الله رب العالمین بړایي بیانېږي که نه دلته کې چې د قیامت د ورځې مالک دی، بادشاه دی او هغه ډېره سخته ورځ ده. الله دې موږ ټولو ته اسانه کړي. اوس دلته کې ایاک نعبد دا خو اوس درې دغه وشوه که نه، حمد بیان شو، بیا د الله رب العالمین بزرګي بیان شوله او بیا بړایي بیان شوله. بس دلته کې ایاک خاص تا نعبدو عبادت کو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. دا بس الله رب العالمین وی چې دا زما او زما د بنده په درمیان کې مطلب مشترکه دی. حال پکې هم دی او مستقبل پکې هم دی که نه، اقرار پکې هم شوی دی او وعده هم شوې ده. لکه وی چې مدد غواړو او همیشه به غواړو او مطلب عبادت وکړو او همیشه وکړو. بس مونږه څنګه چې مونږ په ویتر مونځ کې وایو که نه ونخلو ونترکو من یفجروک، دا مونږ هر ویتر مونځ کې وایو که نه د ماسخوتنې
وایي کنه چې الله رب العالمین چې لکه څوک هم لکه ستا نافرماني کوي کنه مونږه لکه د هغې نه جدا کیږو هغه مونږه پرېږدو مطلب د ځان نه جدا کو د هغه سره مونږه لکه تعلق ختمو نو ګوره څومره پیرې مونږه د ماسخوتن لمونځ کې وایو کنه مونږه هر ماسخوتن لمونځ کې ګوره مخکې خو مونږه دغه د الله سره مونږه واده وکړه مونږه اقرار وکړلو کنه چې خاص تا عبادت کوو خاص تا نه مدد غواړو ګوره په مخه لکه مونږ دغه واده کوو کنه او اقرار کوو کنه چې یا رب العالمین مونږ خاص ته عبادت کوو او ستا نه مدد غواړو لکه ای رب العالمین یا رب العالمین ستا د مدد محتاج یو مونږه ستا د مدد نه بغیر لکه دا کار چې دی دا مونږ ډېر زیات ګران دی الله مونږ له توفیق راکړي چې مطلب مونږ ستا شکر ادا کوو ستا بندګي وکړو ستا د مدد نه بغیر دا بالکل ناممکنه ده خاص مخکې صراط الذین اهدنا وخایه مونږ ته الصراط لاره مستقیم نیغه بس وایي کنه چې یا رب العالمین مونږ ته نیغه لاره وښیي په سوره نساء کې راغلي دي کنه چې صدیقین چې دي د شهدا لاره شوه د صالحینو لاره شوه د نبي علیه السلام د نبیانو لاره شوه کنه چې یا رب العالمین ماته دغه نیغه لاره وښایي او د مؤمنانو لاره کنه نیکو کارو خلکو لاره راته وښودلې کې صراط الذین لاره د هغې کسانو انعمت علیهم چې انعام پې کړی دی تا علیهم په هغوی باندې خاوسته مطلب د هغې کسانو لاره راته وښیه چې لکه تا به انعام کړی دی که نه دغه چې دي د نبیان که نه او شهدا صالحین د دې ټولو لکه د دې خلکو لاره راته وښولې کې غیر المغضوب علیهم نه لاره د هغې کسانو چې غضب پې کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې غضب په چا کړی شوی و غضب د موسی علیه السلام په قوم باندې غضب کړی شوی و چې هغوی لکه د خپل نفس د شرارت د وجې نه د تکبر یې کولو که نه ډېره لویي به یې کوله نو د الله رب العالمین په هغوی باندې لکه غضب وکړو په هغوی باندې او بیا ولدوالین او نه ګمراهان خلک نو ګمراهان کم خلک دي دا نصاره دي دا د عیسی علیه السلام دغه و که نه په د موسی علیه السلام قوم چې و یهودیانو په هغوی باندې تورات نازل شوی او د عیسی علیه السلام قوم چې و نو هغوی باندې انجیل کوم یو دغه پې و پې نازل شوی و که نه لکه د الله رب العالمین کلام پې نازل شوی و نو هغوی چې دي نو لکه د ډېر محبت د لاسه په ډېر محبت کې لکه هغې راغلي و په هغې کې لکه هغوی ګډې وډې شروع کړې وې که نه لکه د هغوی هېڅ دین نه و بلکل لکه دغه و لکه هېڅ دین ایمان یې نه و آمین آمین مطلب یا رب العالمین زما دا دعا قبول کړي صحیح شو بس صدق الله العظیم پوره ده